نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. الله رب العالمین سره د محبت او د محبوب جوړېدو هغه اسباب منګه ذکر کړي او شروع کړي وو چې انسان به د الله رب العالمین محبوب څنګه جوړېږي، چې کوم صفات انسان په ځان کې راولي چې د هغې په وجه باندې انسان د الله رب العالمین محبوب شي. نو مخکې موږ څه ذکر کړي وو، او اوس دا هم د هغې نه یو سبب دا دی چې انسان به په ځان کې ښه اخلاق پیدا کوي. ښکلي اخلاق به انسان په زړه کې په ځان کې راولي. نو چې کله د انسان اخلاق برابر شي، اخلاق یې ښه شي، او د ښه اخلاق د انسان استعمالي او د ښه اخلاقو رویه د انسان جوړه کی، نو دا انسان د الله رب العالمین محبوب جوړیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین هم د دې ښایسته اخلاقو باره کې وایي چې انک لعلی خلق عظیم. یقینا ته د اخلاقو په بلند او موچته مرتبه باندې، یعنی د پیغمبر ښایسته اخلاقو او د ښایسته اخلاقو په وجه باندې هغه دنیا فتح کړې وه. او کوم انسان چې اخلاق بیکاره وي، نو د دنیوي کاروبار هم د هغې بیا بیکاره کیږي. او د کوم انسان چې اخلاق ښیي او د ښه اخلاقو مظاهره کوي، هغه انسان دنیا کې هم هغه کامیابیږي او د الله رب العالمین محبوب جوړیږي، په آخر کې هم محبوب جوړیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ټول صحابه د هغې د اخلاقو نمونه ده. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ثمامه ابن اسال دا ونیو او دا وخت کې غیر مسلم و، نو د مسجد نبوي پستن پورې وتړو. چې کله ثمامه 3 ورځې دی پستن پورې و، راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو ورځ ویل: ثمامه څنګه یې، څه دې حال دی؟ هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل: پیغمبره، که پرېږدې ښودم د وینې خاوند یم، که پرېږدې ښودم نو شکریه به دې ادا کړم او ډېر شکرګزار انسان یم، او که مړ دې کړم او قتل دې کړم د وینې خاوند یم، څوک به نه بدل والي. ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکرین. که پرېږدې ښودم احسان دې راباندې وکړو نو احسان به نه هېروم، د هغې بدله به درکړم، او که قتل دې کړم نو زما بدله به نه څوک والي. دویمه ورځ هم دا طریقه وه. په درېیمه ورځ هم چې هغه ولیدو، درېیمه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، صحابه کرامو ته حکم وکړل ثمامه چې کوم نه دا پرېږدئ. ثمامه چې کله پرېښود ولاړ، لږ وخت بعد واپس راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړل: ثمامه ولې؟ هغه ویل: د الله پیغمبره، ما ایمان راوړو او زه مسلمان شوم، او د دې نه مخکې زما ستا را دین د ټولو دینونو کې بدې شو، اوس ستا را دین نه محبوب دین ما ته بل نشته. او د دې نه مخکې ستا د ښار مکه دا زما بلکل بدې شوه، خو اوس ستا د ښار د مدینه د دې نه محبوب ځای ما ته نشته. او ستا د مخ د دې نه مخکې زما ډېر بدې شو، خو اوس ستا د مخ نه ما ته محبوب څیز بل نشته. نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سره ښایسته اخلاق استعمال کړو، او که بالفرض هغې سره ښایسته اخلاق نه وی استعمال کړي، نو هغه مسلمان کېدی نه شو، هغه ایمان نشو راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې کوم مؤمن دا ښه مؤمن دی او اکمل مؤمن دی او پوره مؤمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي: ای احسنکم خلقا، یا اخلاقا یا خلقا. هغه مسلمان هغه پوره مؤمن دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي، او د هغه اخلاق د برابري ښایسته وي، د دې نه سړی متاثره کېږي، دا ښه مؤمن دی. او چې د کوم اخلاق بیکاره وي او اخلاق یې نه وي ښه، نو هغه پوره مؤمن نشي کېدی. ظاهري طور باندې که موږ تاسو د عام رواج کې سوچ وکړو چې مؤمن مسلمان چې کله د هغې اخلاق دا ښایسته وي او اخلاق یې ښه، نو د هغې دنیوي کاروبار هم دا ښه، او په عام حالاتو کې د هغه سره معاملات هم خلک کوي، د هغه سره لیندین هم خلک کوي چې کله اخلاق برابر شي. خو چې کله اخلاق برابر نه وي، نو د هغې سره څوک معاملات هم نه کوي، څوک ورته اخیستل خرڅول هم نه کوي، او هر انسان دا وایي دا خو بد اخلاقه دی، بد کرداره دی، بد اخلاقه دی. یعنې د هغې
اخلاق باندې خلک ګوته اوچتوي. نو ښه اخلاق دا انسان د عظیم مرتبې ته رسوي، او بیکار او بد اخلاق دا انسان دا بالکل بیکاره مرتبې ته رسوي، د دنیا په لحاظ هم او د آخر په لحاظ هم. نو ښه اخلاق استعمالول دا د مسلمان شان دی، د مسلمان په دې باندې ایمان دی، او دا د مسلمان دپاره یو کالو حیثیت لري چې مسلمان په دې باندې ښایسته کېږي، د مسلمان ژوند پې ښایسته کېږي، د مسلمان عمر په دې ښایسته کېږي. خو چې کله مسلمان او مؤمن په ځان کې ښایسته اخلاق پیدا کړي، هغه ښایسته اخلاق دغه کردار ګواهي ورکوي، او هغه داسې اعمال وکړي چې د هغه اعمالو په وجه باندې د هغې سره خلک محبت کوي. نو د الله رب العالمین د محبوب جوړېدو یو صفت دا هم دی چې انسان ښکلي اخلاق استعمالوي، او په هر وخت کې استعمالوي، بلکې دی بالکل د اخلاقو یو نمونه مسلمان او مؤمن. نو الله رب العالمین زموږ د ښایسته اخلاق دا صفت نصیب کړي، او چې دا صفت د الله رب العالمین زموږ نصیب کړي، او د دې په وجه د الله رب العالمین خپل محبوب جوړ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم.